السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم اوریدونکو، د ویډیو شروع کولو نه مخکې که چېرته تاسو د فیملی سره وئ یا د وړو بچو سره وئ نو مهرباني وکړئ چې هینډ فری استعمال کړئ. محترمو، نن به څو خبرې کوو او څو داسې اهم مسایل به زده کوو چې هغه زموږ د زندګي لپاره ډېرې زیاتې اهم او ډېرې زیاتې ضروري دي. اوله خبره دا ده چې موږ به د حیض تعریف زده کوو چې حیض څه ته وایي. محترم اوریدونکو، د حیض تعریف دا دی چې هره هغه ښځه چې په هره میاشت کې دې ته د شرمګانه بغیر بیماري نه چې کومه وینه راځي هغې ته حیض ویلی کېږي. دومه خبره دا ده چې آیا په حالت حیض کې د خپلې ښځې سره هم بستري کول یعنی سیکس کول دا جایز دي او که ناجایز دي. نو د دې په باره کې الله تعالی فرمایي فاعتزلوا النساء فی المحیض، د حالت حیض کې د خپلې ښځې نه لرې وګرځئ. نو محترمو، د دې نه خو دا معلومه شوه چې حالت حیض کې د خپلې ښځې سره هم بستري کول دا ناروا کار دی. دا ولې ناروا کار دی؟ دا ځکه چې الله تعالی موږ جوړ کړي یو او الله تعالی ته دا معلوم دی چې حالت حیض کې د خپلې ښځې سره هم بستري کول دا دنیاوي او اخروي دواړه نقصانات دي. اولنی نقصان چې کوم دی په دنیا کې دا ده چې د دنیا کې چې کومه ډیره زیاته بدنامه بیماري ده چې هغې ته ایډز ویلی کېږي، دا بیماري ته لګي. نو محترمو، دا ډیره زیاته بدنامه بیماري ده او ډیره زیاته دردناکه او خبیثترینه بیماري ده. الله د هر مسلمان د دې نه وساتي چې دا بیماري ورته ولګي. اوله خبره خو دا ده. دومه خبره دا ده چې د دې نه سوزش رحم بیماري جوړیږي، یا سوزش رحم چې کوم دی د رحم سوځول او د رحم درد دا ترې نه جوړیږي. او بله بیماري چې کومه ده د دې نه حیض چې کومه دا وینه راځي د دې نه بند کولو خطره هم چې حیض ښځې ته نه ورځي. او په دې وینه کې یو داسې زهریله ماده ده چې که چېرته په بدن کې دننه پاتې شي او د دې نه لاعلاج بیماریانې بیا جوړیږي. او بله چې د دې نه زیاته کلکه او ډیره زیاته بیماری ته ناکامه جوړیږي هغه دا ده چې په اولاد راتلونکي اولاد چې کم دی په راتلونکي اولاد کې هم بیا بیماریانې جوړې شي. نو د دې نه زیات احتراز وکړي، دا زیات درندګي والا عمل دی، ډېر زیات حرام کار دی، د دې نه به ډېر زیات ځان وساتئ. اوس که چېرته یو داسې سړي داسې ناروا کار وکړو، دا غلط کار یې وکړو، اوس د دې دپاره علما څه فرمایي؟ نو د دې دپاره علما یعنی امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله او امام ابو حنیفه یعنی چې زموږ احناف کم مسلک دی، دا وایي چې دا په دې سړي باندې استغفار کول دا واجب دي. او د دې نه برخلاف امام احمد رحمه الله وایي چې یو دینار یا که یو دینار نشي صدقه کولی، نشي کفاره ورکولی، بیا دا نیم دینار دا کفاره ورکي. نو محترمو، د علما په نزدیک باندې دا هم دومره غټ جرم دی چې استغفار په واجب دی، واجب. نو د دې نه زیات ځان وساتئ. او بله خبره چې کومه ده چې ساینس په دې کې څه وایي؟ ساینس په دې کې دا خبره کوي چې د دې نه لاعلاج بیماریانې جوړیږي، لکه څنګه ایډز دی او داسې نورې کمې ده چې کمې بیماریانې بیان شوې، دغه بیماریانې ته جوړیږي. نو د دې نه زیات ځان وساتئ. یو په دې کې یو بله اهمه ضروري خبره چې کومه ده چې که چېرته د یو ښځې سره دا کار وشي نو د دې ښځې ځینې بعضې دا وایي چې زه په کور کې کینم ځکه چې زما سره میړه او زما خاوند په دې حالت کې ما سره جما کوي، لحاظه زه د دې نه جدایي اختیاروم. نو دا خبره هم نه ده پکار چې ښځه ځان لا په کور کې کیني او ووایي چې زه خپل میړه سره وخت نه تیروم. نو د دې خبرې نه ده هم خیال خلک وساتي، ځکه چې دا دومره غټ جرم بیا هم نه دی چې مثال لکه ښځې او د سړي په مابین کې سړی جدایي وکړي، دا جدایي هم غټ جرم دی، لہذا دې نه هم زیات ځان وساتئ. امید لرم چې تاسو ته به دا خبرې په سمجھ کې راغلي وي او داسې خبرو دپاره انتظار وکئ. انشاءالله نورې ویډیوګانو به او داسې خبرې چې کم تاسو د علما نه تپوس نشئ کولی، شرمیږئ ترې نو انشاءالله په دې چینل کې به انشاءالله تاسو ته داسې مسالې بیانیږي. الله دا وکړي چې په دې باندې موږ عمل وکړو. الله حافظ.